بسم الله الرحمن الرحیم. که تاسو همیشه خوشحالي غواړئ، سکون غواړئ، درې کار وکړئ، همیشه به خوشحاله. د ګناهونو د وجې پریشانۍ راځي. نمبر 1 جبه پاکه، غیبت چغلي کنځل پرېږدئ، خپل کار سره کار ساتئ. دا خلک د بغض حسد نه کوي، بل ته سوځي، خپل کار سره کار ساتئ. بل مالدار دی، دعا ورته وکړئ. بل خان دی، نبي علیه السلام وایي ورته ووایه چې اضحک الله سنک، الله یې تعالی ډېره خوشحالۍ نورې درکړي، خدای نور هم وخاندوه. مونږ خفه کېږو نه. زبان پاک، پیټ پاک، چې خېټه کې حرام دعا نه قبلېږي، پریشانۍ راځي. او ناړه پاک، شرمګاه پاکه، غلطي در چا نه کېږي، فوراً الله نه معافي، ټول ګناهونه معاف. 120 سال عمر شپږ شلې کاله او پرشتونه د الله نه توبه وباسي، الله ټول ګناهونه معاف کړي، اپنے کو کې بدل کړي. قرآن سورہ فرقان 19واں پارہ، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم. نمبر 1 زبان پاک، جبه پاکه. دویم خېټه پاک. دریم شرمګاه پاک او ټچ موبایل هم پاک ساته. ها دینداری دی ته نه وایي چې یو سړي ګیره پټ کې، نه، دینداری اصل دا ده چې تا سر مسکې نو ته دیندار. دویم چې یوازې او د ګناه نه یېرېږي، څوک هم نشته، تا سره موبایل او د گناہ نہ تا ازان بچ کنو تو دیندار ہے. اکیلے میں گناہ سے بچنا یہ دینداری ہے. اور فجر کی نماز، جو اکیلے میں گناہ سے نہیں بچتا اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کوئی دیندار نہیں. دیندار ہے نا، اصل دینداری یہ ہے، گناہ سے بچنا ہے. تو گناہ نہ ازان بچ کر، گناہوں کو جیسے پریشانی آتی ہے تو گناہوں جی پریشانی رہزی. زبان پاک، پیٹ پاک، ناڑا پاک، ہمیشہ خوش رہو. پینزہ وقت موس کوئے، اللہ سره تعلق ساته. سکول، کالج، یونیورسٹی، دفتر، دکان پابندۍ سره ځئ. مالداران شئ، د بل ګیټ نه مالداران شئ، خو د قبر او د آخرت فکر مه پرېږدئ. الله دې موږ ته سمجھ نصیب وګرځوي. والسلام.